تفصیل کې د شروع نه مخکې یو څو مباحث د الله پاک په توفیق باندې ذکر کوو. اول مبحث دی اعجاز القرآن. قرآن کریم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. معجزه چې دا صيغه اسم فاعل ده په معنا د عاجزه کوونکی، او په اصطلاح کې امر خارق للعاده صادر بيد مدعي النبوه. امر خارق للعاده داسې یو کار چې د عادت نه خلاف او صادر بيد مدعي النبوه، د مدعي د نبوت په لاس باندې ظاهر شوي، دې ته ویل معجزه. نو معجزه صيغه اسم فاعل ده په معنا د عاجزه کوونکی، پښتو کې لنډه معنا یې ده، او په اصطلاح کې امر خارق للعاده صادر بيد مدعي النبوه. اول باندې وایي الله نو ګوره تاسو شریعت کې وایي امور خارقه للعاده، د عادت نه خلاف امور چې دا به خالي نه وي. دا د عادت نه خلاف امور به یا په لاس د مؤمن باندې صادق شي او یا به په لاس د کافر باندې صادق شي. نو که په لاس د مؤمن باندې صادق شي، دا مؤمن به بیا خالي نه وي. دا مؤمن به یا مدعي د نبوت وي او یا به مدعي د نبوت نه وي. نو که مدعي د نبوت نو بیا به خالي نه وي، یا به د خوارق ترېنه قبل النبوت صادق شي او یا به بعد النبوت صادق شي. که قبل النبوت صادق شي دې ته ارهاصات لکه پیغمبر علیه السلام د نبوت نه مخکې ورباندې کانو سلام اچولو، لوټو بوټو به ورباندې سلام اچولو. نو دا د نبوت نه مخکې چې کوم یو صادق شوي وي دې ته ارهاصات، او د نبوت نه وروسته چې کوم شی ترېنه صادق شي هغې ته معجزات چې د نبي نه صادق شي. او که مدعي د نبوت نه و دا مؤمن نو بیا به خالي نه وي، یا به مؤمن کامل او یا به نفس مؤمن. که مؤمن کامل نو خوارقو ته کرامات وي، او که نفس مؤمن نو بیا د خوارقو ته معونات وي، معونت. دا څلور قسمه په جانب د مؤمن کې راغلي. خوارق چې د چا په لاس باندې صادق شي نو دا به یا مؤمن یا به کافر. په مؤمن کې څلور صورت راغلي، که مؤمن یا به مدعي د نبوت وي او یا به مدعي د نبوت نه وي. نو که مدعي د نبوت و دا خوارق به یا قبل النبوت ترېنه صادق شوي وي یا بعد النبوت. که قبل النبوت ترېنه صادق شوي وي دې ته ارهاصات وایي، او که بعد النبوت ترېنه صادق شوي وي دې ته معجزات وایي. او که مدعي د نبوت نه وي نو بیا به خالي نه وي، مؤمن وي خو مدعي د نبوت نه وي، یا به مؤمن کامل او یا به نفس مؤمن. که مؤمن کامل نو خوارقو ته کرامات وي، او که نفس مؤمن نو خوارقو ته معونات وي. دا څلور قسمه خوارق. او که دا خوارق په لاس د کافر باندې صادق شوي، د عادت نه خلاف کارونه وو خو په لاس د کافر باندې صادق شوي نو بیا به خالي نه وي، یا به د دې کافر د دعوې سره موافقي او یا به د کافر د دعوې نه خلاف وي. نو که د کافر د دعوې سره موافق و دې ته استدراج و. لکه دجال دا به په اخره زمانه کې راشي او د ده د لاس نه به خوارق صادرېږي. چاته به وایي چې په تاسو باران راوروم، چاته به وایي چې ستا پلار را ژوندی کوم. مختلف خوارق به د ده د لاس نه صادرېږي او د ده د دعوې سره به موافقي، دې ته استدراج و. او که د دعوې نه خلاف و نو دې ته اهانت و. لکه مسیلمة الکذاب یو کسو د پیغمبرۍ دعوی کړې وه، نو په یوه سترګه باندې ړوند سړی ورته راغلو، یوه سترګې ړنده وه. او مسیلمة الکذاب ته وایي چې ما ته دعا وکړه چې الله پاک مې دا سترګه جوړه کړي. مسیلمة الکذاب چې ورته دعا وکړه نو بله سترګه یې ړنده شوه. د دعوې نه خلاف خوارق د ده د لاس نه صادق شو نو دې ته اهانت وایي. نو ګوره خوارق شپږ قسمه شو، یو قسم پکې معجزه ده. نو قرآن چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. په بل ترتیب باندې تشریح درته کوم.
ګوره په دنیا کې موږ درې شیانو سره ملاقات کیږو، یو ته عادیات وایي، یو ته عجایبات وایي او بل ته معجزات وایي. په دنیا کې دا درې شیان دي. عادیات هي التي تتعلق بأسباب يعرفها الخواص والعوام. عادیات هغه امور ته وایي چې د داسې اسباب سره تعلق وي چې خواص او عوام دواړه پیژني. لکه دواګانې چې سړی استعمالوي د مختلفو بیماریانو دپاره علاج دی. نو ګوره دا علاجونه چې دي دا مسببات دي او استعمال د ادویو د دواګانو استعمال دا ورته اسباب دی. نو د دې علاجونو تعلق د دوایانو سره دی، خو دا دوایانې خواص هم پیژني، عوام هم پیژني. نو دې ته عادیات وایي. عادیات الامور التي تتعلق باسباب يعرفها الخواص والعوام. هغه امور ته وایي چې د داسې اسبابو سره تعلق لري چې خواص او عوام دواړه ورباندې پوهېږي. لکه دا زراعات دي، دواګانې دي، دارنګې د خوراک په وجه باندې د ولږې ختمېدل دي، د اوبو په وجه باندې د تندې ختمېدل دي. دا عادیات دي، خواص او عوام دواړه پېژني. دې ته ویلی شي عادیات. دویم عجایبات. عجایبات الامور التي تتعلق باسباب يعرفها الخواص فقط. عجایبات هغه امور ته وایي چې د داسې اسبابو سره تعلق وي چې فقط خواص پیژني، عوام ورباندې نه پوهېږي. لکه دا صناعات جدیده، لکه دا موټر روان دی، جاز په هوا روان دی، دا د اسبابو په وجه روان دی، د دې تعلق د اسبابو سره دی. خو په دې اسبابو خواص پوهېږي او عوام ورباندې نه پوهېږي، نو دې ته عجایبات وایي. نو خلاصه ګوره دا شوه چې یو عادیات دي. عادیات هغې مسبباتو ته وایي چې د داسې اسبابو سره تعلق وي چې خواص او عوام ټول پرې پوهېږي. عجایبات هغې مسبباتو ته وایي چې د داسې اسبابو سره تعلق وي چې فقط خواص پرې پوهېږي. او بل معجزات دي. معجزات هغې امورو ته وایي چې د اسبابو سره تعلق نه وي. د معجزاتو تعلق د اسبابو سره نه وي. بس دا پوره توضیح د معجزاتو شوه. معجزاتو تعلق د اسبابو سره نه دی. نو ګوره عادیات هم مصنوعات د عبد دي، عجایبات هم مصنوعات د عبد دي. عادیات مصنوعات د عبد دي، د اسبابو سره تعلق لري، خواص او عوام ټول پرې پوهېږي. عجایبات مصنوعات د عبد دي، د عبد د انسان کارونه دي، د اسبابو سره تعلق لري خو صرف خواص پرې پوهېږي. او معجزات چې دي د دې تعلق د اسبابو سره نه دی. د کراماتو تعلق بم د اسبابو سره نه وي. معجزات او کرامات، دا کرامات چې دي دا بعینه معجزات دي، خو دومره ده چې امتي ته نسبت وکړي نو کرامت ورته وایي، او چې پیغمبر ته نسبت وکړي نو معجزه ورته وایي. لکه د یو مسلمان په لاس باندې یو خارق امر خارق صادر، نو که دې کس ته نسبت وکړي دا کرامت دی، خو د ده په لاس ولې ظاهر شوی دی؟ لکه دا د محمد صلی الله علیه وسلم امتي دی، نو خبره محمد صلی الله علیه وسلم ته رسېږي، نو چې هغه ته نسبت وکړي نو دا معجزه کېږي، معجزه جوړېږي. نو خلاصه دا چې د معجزې او د کرامت تعلق به د اسبابو سره نه وي. نو ګوره فرق دا دی. بل فرق درته ذکر کوم. د عادیاتو د عجایباتو مقابله کېدی شي. عادیات ګوره ما درته ویل لکه دوایانې د بیماریانو دپاره استعمالېږي، نن یوه دوایي، سبا بله دوایي، بل سبا بله دوایي. نو د عادیاتو مقابله کېدی شي، دا مصنوع د عبد دی، د انسان کار دی. د عجایباتو مقابله هم کېدی شي، ځکه دا صنعه د عبد ده. نن یو قسم جاجي، سبا ته بل قسم جاجي، بله ورځ بل قسم جهازي. نو د عادیاتو مقابله هم کېدی شي، د مصنوعاتو مقابله هم کېدی شي، ځکه دا مصنوعات د عبد دي، او د معجزاتو مقابله نشي کېدی. نو بل فرق دا دی. ګوره یو فرق دا شو چې د عادیاتو او د عجایباتو تعلق د اسبابو سره او د معجزاتو تعلق د اسبابو سره نه دی. دویم فرق دا دی چې د عادیاتو او د عجایباتو مقابله کېدی شي او د معجزاتو مقابله نشي کېدی. په قرآن کریم کې څلور اعلانات د مقابلې الله پاک کړي دي او تر اوسه پورې چا جواب نه دی کړی. نو دا د معجزې تعریف تر دې ځای پورې. د دې نه وروسته بیا د معجزې تقسیم درته ذکر کوم. قرآن کریم خو معجزه ده، خو کوم قسم معجزه ده؟
ګوره معجزات په دوه قسمه دي، یو حسي او بل عقلي، یا په بل تعبیر باندې وایا معجزات په دوه قسمه دي، یو علمي او بل عملي. دوه قسمه معجزات، یو حسي معجزات دي چې دې ته عملي معجزات هم او بل عقلي معجزات دي چې دې ته علمي معجزات هم. د بني اسرائیلو بلکې د 1,40,000 پیغمبرانو څخه کم او زیات د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران تیر شوي د دې ټولو معجزات حسي وو، یعنی عملي معجزات. چا مړي را ژوندي کول، چا د پیس مرض والا جوړولو د الله پاک په اذن، د چا د امسانه به اژدها جوړېده، چا ته به الله په اور کې نجات ورکولو، او چا به د تیږې نه ناقه ایسته. مختلف معجزات د ټولو پیغمبرانو، خو دا حسي او عملي معجزات. قرآن کریم چې دی دا علمي او عقلي معجزه ده، حسي معجزه نه ده، عملی معجزه نه ده بلکې عقلی معجزه ده. د دې امت معجزات چې دي دا عملی دي او علمي دي. الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم ته دواړه قسمه معجزات ورکړي. عملی معجزات هم ډېرو، کله به د ګوتو نه اوبه روانې شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله به د خوراک په کاسه کې ډوډۍ زیاته شوه. مختلف معجزات عملی وو، خو د دې عملی معجزاتو سره د پیغمبر علیه السلام د ټولو نه غټه معجزه چې وه هغه علمي معجزه وه، عقلي معجزه وه چې هغه د قرآن ده. نو قرآن علمي او عقلي معجزه ده. دا دوه خبرې شوې. قرآن معجزه ده، د معجزې تعریف مې درته وکړ، او دویم دا چې کوم قسم معجزه ده. نو علمي معجزه ده، عقلي معجزه ده. وجوه د اعجاز د دې نه وروسته ولې معجزه ده؟ دا دنیا ولې عاجزه ده د قرآن کریم د مقابلې نه؟ نو ګوره وجوه د اعجاز ډېر زیات دي. تاسو چې د تلخیص نه شروع کړئ تر متوله پورې، نو په دې کې وایي چې قرآن کریم د بلاغت د وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. نو یو دلیل د اعجاز د قرآن کریم دپاره دلیل بلاغتي دی. قرآن کریم کې الله پاک داسې الفاظ او جملې راوړي دي چې د دنیا ټول بلغا او فصحا ورته حیران دي. د قرآن کریم د جملو مقابله څوک نشي کولی. نو اوله وجه د اعجاز هغه دلیل بلاغتي دی، یعنی د بلاغت د وجه نه قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. داسې الفاظ او جملې په قرآن کریم کې دي چې د دنیا ټول بلغا او فصحا د دې مقابله نشي کولی. تاسو ذهن ته دا اشکال راشي چې د دې قرآن مقابله به کېدی شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ممکنه وه چې د دې قرآن مقابله چا کړې وي، د دې په شان جملې جوړې کړې وي. د صحابو په زمانه کې به ممکنه وه او اوس به ممکنه وي، لیکن څوک به یې ضروري نه ګڼي. بعضې خلک یو اعتراض وکړي، څوک یې ضروري نه ګڼي. موږ اکثره په دې مناظرو کې کله کله یو حدیث پیش کو یا یو فقهي مسله پیش کو، یو معمولی غوندې وادي یا پنجپیرې راشي اعتراض پرې وکړي، نو داسې معمولی سړي ته جواب ورکول موږ ضروري نه ګڼو. چې غټ سړی پرې اعتراض وکړي نو موږ ورته جواب ورکړو، او چې بتعو چې پرې اعتراض وکړي نو هغې ته جواب ورکول ضروري نه ګڼو. نو د قرآن مقابله به کېدی شوه، لیکن چا به ضروري نه ګڼله. امکان د دې خو چې چا به ضروري نه ګڼله. د دې وجې نه به د قرآن مقابله تر ننه پورې نه شوي چې چا به ضروري نه یې ګڼي. تاسو ورته جواب ورکوئ چې ګوره باعث د مقابلې موجود. د دې اعتراض داسې مثال دی لکه یو سړی د تندې نه مړ کېږي او ته پکې دا احتمال بیان کړي چې اوبه وي، خو کېدی شي چې ده ضروري نه ګڼلې، د ده ورته ضرورت نه. یو سړی د تندې نه مړ کېږي او ته وایي چې امکان لري چې اوبه وي، خو دا چې د تندې نه مړ کېږي ده به دا اوبه ضروري نه ګڼلې، باعث د اوبو د څښلو به نه و. نو دا احمقانه اعتراض دی، هغه د تندې نه مړ کېږي. نو ګوره دلته هم داسې ده، دنیا د قرآن د مقابلې نه عاجزه وه. دا ټوله دنیا د قرآن د طاقت نه محکومه او مجبوره شوه. د تورو مقابلې ته خلک راووتل، لیکن د جملو مقابله نه شوه کولی. یو سړی د توري مقابله کوي، د ایټم بم او هایدروجن او مختلف ټنګونه او جازونه د اسلام او د قرآن په خلاف باندې استعمالوي، خو جملې نشي استعمالولی. نو ګوره ضروري ګڼله خو کولی نه شوه.
او داسې د مقابلو کوشش کفارو کړی دی د قرآن کریم د جملو په شان کوشش کړی چې جملې جوړې کړي خو بیا خپله ورپورې خندلي. مسیلمة الکذاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کله چې قرآن کریم چیلنجونه د مقابلې ورکړه چې د قرآن په شان جملې تاسو جوړې کړئ او د قرآن د آیتونو په شان آیتونه تاسو جوړ کړئ، نو مسیلمة الکذاب مقابلې ته راووتلو او یو څه جملې جوړې کړې. هغه جملې علماو را نقل کړي دي. یو څه جملې دا دي د والذاریات ذروا په مقابله کې جملې جوړې کړې وي. داسې ویلي والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والزاريات قمحا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والساردات سردا واللاقمات لقما إهالة وسمنا. دا جملې جوړې کړې. والزارعات زرعا دا د قرآن آیات دی. نو دی داسې وایي والمبذرات زرعا قسم دی وي په هغې زنانو باندې چې تخمونه شیندي په پټیو کې. والحاسدات حسدا او قسم دی وي په هغې زنانو باندې چې هغوی بیا دا لو کوي د دې فصلونه. والزاریات قمحا او د هغې نه بیا اوړه راوباسي. والعاجنات عجنا او د هغې نه بیا ډوډۍ پخوي. او والعاجنات عجنا د هغې نه اوړه جوړوي، اوړه لمدوي. والخابزات خبزا او قسم دی وي په هغې زنانو چې د هغې نه بیا ډوډۍ پخوي. او والساردات سردا سرید یعنی په کاسه کې په شیروات کې بیا ماتوي. واللاقمات لقما او بیا مړۍ خوري، کپونه ګولۍ کوي. اهالة وسمنا وچه یا لمده په غوړۍ وکړي. نو داسې مقابله د قرآن کریم په خلاف باندې دا جملې جوړې کړي خو بیا چې خپلو امتیانو ته هغه دروغجنو امتیانو ته پیش کړي نو هغوی هم ورپورې خندل او خپل هم بیا چاته نه شوی پیش کولی. دارنګې د سورة فیل په مقابله کې دوی جملې جوړې کړې وي. الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل له ذنب وبیل وخرطوم طویل. داسې جملې جوړې کړې وي خو بیا به خپله ورپورې خندل. نن سبا کمپیوټري زمانه ده، ګوره نن سبا د هر شي مقابله ممکنه ده خو د قرآن مقابلې ته لا تر اوسه یو طاقت هم نه دی راوتلی. نو قرآن کریم علمي معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم او عقلي معجزه ده. بعضې خلک دا اعتراض کوي چې د هر شي دپاره قدرت او وسایل وي، نو کیدی شي چې د قرآن مقابله به ممکنه وه لیکن د کافرانو سره به وسایل نو چې د قرآن مقابله یې ورباندې کړې. اوس امریکې ډرون جوړ کړی دی او د طالبانو سره وسایل نشته، نو دا خو ته نشي ویلی چې د ډرون مقابله طالبان نشي کولی. نو ډرون معجزه شوه ځکه چې طالبان یې مقابله نشي کولی. هلته خو د طالبانو سره قدرت او وسایل نشته، نو کیدی شي چې د قرآن مقابله ممکنه وه خو د کفارو سره به وسایل نه وه چې د قرآن مقابله یې ورباندې کړې وي. لیکن دا اعتراض هم غلط دی. وجه یې دا ده چې وسایل څلور دي د قرآن کریم. ګوره اوله وسیله چې ده قدرت او مهارت دی. او عربان چې هغوی شاعرانو او شعراو به یو د بل سره مقابلې کولې. قدرت او مهارت د جملو په جوړولو کې د عربانو په شان د بل چا نه و. قدرت او مهارت یې په انتهایی درجه کې. اوله وسیله قدرت او مهارت دی، دا د عربانو سره موجود و. دویم وجود د موادو. قرآن کریم چې د کومو موادو نه جوړ دی هغه حروف هجاج. دا حروف هجاج د قریشو سره و، د عربانو سره و، د ټولې دنیا سره موجود و. نو وجود د موادو ورسره چې حروف او کلمات. دریم باعث او محرک یعنی غرض او غایه. باعث او محرک مو چې د اسلام مقابله ده، فطور د اسلام مقابله کوله. او څلورم چې د نمونه. دا څلور وړه وسایل د عربانو سره و لیکن بیا د قرآن مقابله نشو کولی. نو چې د مقابلې نه عاجز و دا دلیل د اعجاز د دې قرآن دی. نو اول دلیل د اعجاز د قرآن دپاره دلیل بلاغتي دی. په خبره خو پوه ګوره څو خبرې موږ ذکر کړې. اول هم د معجزې معنا ذکر کړه، بیا هم د عادیاتو د عجایباتو د دې سره فرق ذکر کړو، بیا هم د معجزې تقسیم وکړو. اوس وجوه الاعجاز ذکر کړو. اوله وجه د اعجاز، اول سبب د اعجاز دپاره دلیل بلاغتي دی.
او دویم دلیل د اعجاز لپاره اخبار عن الغیب دی. په دنیا کې داسې کتاب نشته چې د امور استقبالیو نه خبر ورکړي وي او هغه سل فصله کې رښتیا شوی. یوازې قرآن دی چې د امور استقبالیو نه خبر ورکړي، تر قیامت پورې حالاتو نه خبر ورکړي او سل فصله کې رښتیا شوی. لکه الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړو الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. رومیان مغلوب شو، فارس ور باندې غالب، دا دو سپر طاقت. روم داسې مغلوب شو چې نور په ختمېدو. الله په خبر ورکړو چې ورځ براشي او روم په فارس باندې غالب شي. سل فصله کې رښتیا شو، فارس بالکل ختم شو، روم ور باندې غالب. او دارنګه الله په قرآن کریم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. هغه ذات چې په تا باندې قرآن نازل کړی دی تا به مکې ته واپس کوي، مکه به ستا په لاس باندې فتح کوي. سل فصله کې الله پاک دا پیشنګویي رښتیا کړه. مکه الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې فتح. دارنګه الله پاک فرمایي قرآن کریم کې انا اعطیناک الکوثر. ګوره په دې کې څلور مغیبات الله پاک بیان کړي. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. څلور مغیبات پکې الله پاک ذکر کړي او سل فصله کې رښتیا شوي. ان اعطیناک الکوثر یو تفسیر کثرت الاتباع ده. د دې ډېرې معناګانې دي، خو یوه معنا ده کثرت الاتباع. ستا امت به ډېر زیات شي. دا د قرآن کریم اخبار عن الغیب دی، د امور استقبالیو نه خبر ورکول دي. ستا اتباع او ستا امت به ډېر زیات شي. په ټولو امتونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت الله پاک دی. ان اعطیناک الکوثر په دې کې کثرت الاتباع ته اشاره ده. دویم وانحر په دې کې مالدارۍ ته اشاره ده چې ته قرباني وکړه. قرباني داسې څوک کوي چې مالدار وي. الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم مالدار کړو. د حضرت خدیجه او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مالونو باندې مالدار کړو. وانحر کې مالدارۍ ته اشاره ده چې ته به آینده کې مالدار شي او دا بالکل سل فصله کې رښتیا شوه. او دریم او څلورم ان شانئک هو الابتر، یعنی ستا دشمن ابتر دی، میراث دی. موږ پښتو کې ورته میراث وایو چې بچي نه یې پاتې، وروسته نسل یې ختم شي. ان شانئک هو الابتر، ستا دشمن میراث دی او ته نه یې میراث. ستا اولادونه نه په دنیا ډکه شي. د دنیا په هر کونج کې سیدان موجود دي. د پیغمبر علیه السلام اولاده موجوده ده او د ابوجهل بچي په یو ځای کې نشته. د الله د پیغمبر د دشمن نسب پاتې نه او د پیغمبر د نسب نه دنیا ډکه شوه. دا دوه په دې ځای کې راغلل چې ستا دشمن ابتر دی او ته ابتر نه یې. دا دوه ان شانئک هو الابتر دوه په دې کې راغلل. ګوره انا اعطیناک الکوثر په دې کې کثرت الاتباع ته اشاره ده. فصل لربک وانحر په دې کې مالدارۍ ته اشاره ده. ان شانئک هو الابتر کې دوه مغیبات دي. یو دا چې ستا دشمن میراث دی او څلورم دا چې ته میراث نه یې. دا څلور مغیبات الله ذکر کړه او سل فصله کې رښتیا شو. نو بل دلیل د اعجاز د قرآن کریم لپاره اخبار عن الغیب دی. په دنیا کې داسې کتاب نشته چې هغه اخبار عن الغیب ورکړی وي او سل فصله کې رښتیا شوی وي. یوازې قرآن دی چې اخبار عن الغیب ورکوي او سل فصله کې رښتیا شوی. نور هم داسې ډېر زیات مثالونه د قرآن کریم. دریم دلیل د اعجاز د قرآن کریم لپاره اعجاز سیاسی. قرآن کریم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. دلیل د اعجاز څه دی؟ اعجاز سیاسی. قرآن کریم باندې چې څوک عمل وکړي او قرآن کریم باندې عمل کول داسې یو سیاست دی چې د دنیا ټول سپر طاقتونه د دې په مقابله کې مغلوب دي. ګوره عربان یو ذلیل‌ترین قوم، بې علم او بې هنره. داسې قوم به تاسو په دنیا کې نه یې اورېدلی چې خپلې لورګانې ژوندۍ ښخې کړي. عجیب دی چې اوس هم ته د عربانو قیسې واورې چې خپلې لورګانې به یې ژوندۍ په خاورو کې ښخولې، نو عقل ورته اوس هم حیرانېږي. داسې یو ذلیل او بې علم او بې هنره قوم به د ځمکې په سر بل نه و، خپلې لورګانې به یې ژوندۍ ښخولې. په ټول ملک کې ټوله جزیرة العرب کې اوس ورته سعودیه وایي،
دا د محمد بن عبد الوهاب نجدي او د محمد بن سعود د دوی نه وروسته دا یو نیم سل یا 200 کاله کېږي چې د دې نوم سعودي شوی دی مخکې دې ته جزیرة العرب ویل. نو په ټول جزیرة العرب کې 11 کسانو ته خط ورکړو، لیکل ورته ورکړو، لوستل او لیکل د 11 کسانو زده وو. د قدرت او د تسلط اسباب په جزیرة العرب کې د جزیرة العرب د خلکو سره نه وو. د قدرت او د تسلط اسباب چې دي هغه یو کثرت د افرادو دی چې خلک ډېر وي، فوج زیات دي، او په هغه زمانه کې عربان ډېر کم وو. د نزول د قرآن کریم په وخت کې عربان صرف د ننني سعودي او یمن دا دوه ملکه چې سره یو ځای کې، نو د قرآن د نزول په وخت کې دغه دوه ځایانو کې عربان چې نن ورته سعودي او یمن وو. د فتوحات اسلامیه نه وروسته بیا د عربي نړۍ ساحه پراخه شوه. عراق هم په عربي نړۍ کې شامل شو، شام هم پکې شامل شو، فلسطین هم پکې شامل شو، اردن او لبنان، مصر، افریقای شمالي، بیا عربي نړۍ پراخه شوه. خو کله چې قرآن نازلېدو دا دوه ملکه عربي نړۍ وه، یو سعودیه او بل یمن. نور عربان نه وو په دنیا کې، نو افراد ډېر کم وو. نو یو د تسلط سبب چې دی، یعنی په دنیا باندې د حکومت کولو سبب یو کثرت د افرادو دی، او د عربانو افراد د قرآن د نزول په وخت کې ډېر کم، یو سعودي او بل یمن او بل نورو ځایانو کې. دویم سبب د تسلط لپاره تعلیم دی. تعلیم یافته قوم چې د نورو قومونو حکومت کوي، او عربان هغه بې تعلیم وو. په جزیرة العرب کې صرف د 11 کسانو لیکل او لوستل زده وو، د نورو کسانو پکې نه وو، صرف 11 کسان. نو تعلیم یې نه وو. دریم سبب په دنیا باندې د حکومت کولو دپاره اتفاق او وحدت دی. کم قوم چې متحدي هغه په نورو باندې حکومت کوي، او په عربانو کې هر یوه قبیله د بلې دښمنه وه. د اوس او د خزرج د مدینې منورې د انصارو دا دوه قبیلې وي، د هغوی دښمنیانې، هغوی باندې تاریخ غږېږي، په یو اوښ به یې سلګونو کلونه سره دښمني کوله. نو ګوره اتفاق او وحدت یې بلکل صفر ته رسېدلی، هره قبیله د بلې دښمنه وه. نو د قدرت او د تسلط دغه سبب هم پکې نه و چې اتفاق او وحدت کوو. څلورم صنعت دی. په کوم ملک کې چې صنعت زیات وي دا هم یو سبب د حکومت د حاکمیت لپاره دی، د تسلط لپاره دی، چې په نورو ملکونو باندې د سړی حکومت وکړي. صنعت او په عربانو کې په ټول جزیرة العرب کې یو کارخانه هم نه وه. معمولي شیانو کې به عربان نورو ملکونو ته محتاج وو، هندوستان ته به تله، شام ته به تله، د دې نه به یې دا کپړې او دا معمولي شیان راوړل. نو صنعت او کارخانې هم نه وي. زراعت هم پکې نه و. پنځم سبب د تسلط دپاره زراعت دی، او په ټول جزیرة العرب کې یو بوټی هم نه و. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي واد غیر ذی زرع، داسې دشته ده چې بلکل فصل پکې نه کېږي. مدینه منوره کې یو د خرمو بوټي و او بلکل نور څه نه و. او شپږم معدنیات. د عربو په ځمکه کې د قرآن د نزول په وخت کې معدنیات نه و. اوس خو معدنیات پکې ډېر دي، خو د قرآن د نزول په وخت کې معدنیات نه و راغلي. یعنی د تسلط اسباب د عربانو سره نه و. الله په قرآن کریم نازل په داسې ځمکه کې چې د تسلط یو سبب یې نه کثرت د افرادو پکې و، نه پکې تعلیم او نه پکې اتفاق او وحدت، نه پکې صنعت او کارخانې وي، او نه پکې زراعت، هېڅ پکې نه و. د تسلط یو سبب هم پکې نه و. پکار دی چې تر قیامته دا قوم محکوم پاتې شوی. او کله چې الله په قرآن کریم نازل کړو، نو د قرآن کریم د نزول نه وروسته جزیرة العرب په یو ملت باندې بدل، یو شجاع ترین قوم ترېنه جوړ شو. په یو وخت کې د دوه سوپر طاقتونو سره جنګېدو، چې کسرا او قیصر په هغه وخت کې دا دوه سوپر طاقتونو، کسرا او قیصر په یو وخت کې د دواړو سره جنګېدو، او دواړو ته شکست ورکړو. کنه قرآن کریم ته د امن زمانہ صرف 2 کاله میلاو شوې. قرآن کریم په 2 کالو کې نازل شو، 23 کالو کې. وروسته به په اسباب د نزول په بحث کې انشاءالله چې ذکر کړو. 23 کالو کې قرآن کریم نازل شو. په دې کې د امن کلونه صرف 2. مکی دور کې په ټول ظلم 14 کاله مکی دور.
او په مدني دور کې ټول جهادونه د امن دور نو د امن دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صرف وکړ ورته به درته ذکر کړم مکی دور کې ټول ظلمونه دیار لسکاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مکه مکرمه کې پاتې او دا د ظلمونو دور او د امن دور نو او بیا لسکاله په مدینه منوره کې پاتې دا ټول جهادي دور بل رسول الله صلی الله علیه وسلم وویش جهادونو کې شرکت کړی او تقریبا 53 د صحابه وختونه جهاد کړی 53 ډلې د صحابه لیکلي دي چې پیغمبر علیه السلام په خپل په شرکت نه دی کړی او صحابه کرام لیکلي او وویشتو کې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم شرکت کړی ټول غزاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اتیا شي اتیا غزاګانې نو 9 کاله په مدینه منوره کې تقریبا څه د پاسه 9 کاله راځي نو دا چې په وویش جهادونو باندې تقسیم کې نو په هر څلورو میاشتو کې یو جنگ راځي یعنی هر څلورو میاشتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غزوه کړې ده د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې یو ځل او اتل صحابه شهیدان د فتح د مکې وروسته چې کله مکه فتح شوه اتم کال د هجرت باندې نو نهم او لسم بعد دا 2 کاله سره د امن کوي په دې کې تقریبا جنگونه ونه دا 2 کاله قرآن ته د امن زمانه ملاوي د قرآن د نزول په وخت نو ټول د جنگونو زمانه او بیا د قرآن په برکت باندې د سپر طاقتونه د قرآن په مقابله کې شرکت کوي دا اعجازي سیاسي لپاره د قرآن کریم نو ګوره د قرآن کریم د اعجاز دلایل یو دلیل بلاغتي دویم دلیل اخبار عن الغیب او دریم دلیل اعجاز سیاسی ډیر دلایل دي د قرآن کریم د اعجاز لپاره بل دلیل د قرآن کریم د اعجاز لپاره اعجاز حفظي دی قرآن کریم تاسو حسامی کې وایي چې دا عبارت د الفاظو د معانیو نه ده د دې ډول مجموعه ده د الفاظو د حفاظت ضامن الله پاک دی او د معانیو د حفاظت ضامن الله پاک دی د ډول د حفاظت ضامن الله پاک دی د الفاظو د حفاظت ضمانت الله پاک په دې آیات کریمه کې ذکر کړی دی ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن ما نازل کړی دی او د دې حفاظت په ذکر او د معناګانو حفاظت الله پاک په بل آیات کریمه کې ذکر کړی دی ثم ان علينا بيانه على لزوم د پاره دی فما باندې لازم ده تفضلا چې زبر دې معناګانې تاسو ته بیانوم نو ګوره اعجازي حفظي د الفاظ حفاظت الله پاک کوي او د معناګانو حفاظت الله پاک کوي په الفاظ کې یو زور او زیر 1400 کاله وشو لیکن څوک په کې زیاته ویل یو زور او زیر کې څوک تغییر نشي راوستي او په معناګانو کې د دنیا ټول طاقتونه چې راجمع شي په معنا کې معمولی تغییر او تبدیل وشي دنیا کې به خلک پیدا شي غلطي معناګانې به ذکر شي لیکن بقا نه لري نو اعجاز حفظي دی د یوې اندازې مطابق 15 لکه حافظان د ځمکې په مخ موجود دي چې قرآن په سیرو کې حفظ کړی دی 15 لکه کېدای شي د دې نه هم زیات دي دا چې خلکو سروې کړی دی نو 15 لکه حافظان وایي د ځمکې په مخ موجود دي د قرآن کریم دومره حافظان د بل کتاب نشته د معمولي رسالې نشته لکه د دې غټ کتاب چې څومره حافظان د ځمکې په مخ موجود دي نو دا اعجاز حفظي لپاره د قرآن کریم بل اعجاز باعتبار العلم بل دلیل د پاره د اعجاز علوم د قران کریم قران کریم کې څومره علوم دي چې د دنیا په یو کتاب کې نشته شاه ولی الله دهلوی رحمه الله فرمایي چې د قران کریم د علوم راجعه 15 ته قران کریم کې 15 علوم بیانې علم العقائد علم الاحکام علم التذكير بآلاء الله علم التذكير بأيام الله او علم التذكير بما بعد الموت دا 15 علوم وي په بیان اول علم العقائد والاحكام دویم اول علم العقائد دویم علم الاحكام دریم علم التذكير بآلاء الله څلورم علم التذكير بأيام الله پنځم چې ده علم التذكير بما بعد الموت و د قران د علوم رجعه 15 کې
شاه ولی الله دهلوی رحمه الله فرمایي. لیکن علامہ سیوطی رحمه الله الاتقان فی علوم القرآن فهي کې فرمایي چې د قرآن د علوم رجعه اتیا او تکی قرآن کریم کې وایي اتیا علوم. ابن عربی رحمه الله فرمایي چې نه د قرآن د علوم رجعه زر تکی قرآن کې زر علوم. شاه ولی الله دهلوی 15 علوم ذکر کړي سیوطی سے اتیا علوم ذکر کړي ابن عربی رحمه الله زر علوم په ذکر کړي. دا هر چا د خپل فهم مطابق خبره کړې ده. حقیقت دا دی چې په قرآن کې غیر متناهي علوم غیر متناهي. ابن عربی رحمه الله فرمایي روح المانی لیکلي چې زه هر جزئیه په قرآن کې پیدا کولې ده تفصیلا لكل شيء. هر جزئیه قرآن کې زه پیدا کولې ده. یو ورځ ابن عربی رحمه الله په خره باندې سپورو او د خره نه راپرېوتې چې د خره نه راوغورځېدو نو بیا دا طالبان پرې راټول شو چې راوچتې کړي. ابن عربی رحمه الله ورته فرمایي چې ما لږ پرېږده لږ ساعت یې پرېښودو وروسته راوچت نو بیا ورته دا طالبان وایي چې اول دې ولې نه پرېښودو چې راوچت کړی وی. ابن عربی رحمه الله ورته فرمایي چې وجه دا وه چې قرآن کریم کې د هر څه ذکر شته ما دا زما دا حادثه په کې لټوله چې دا په کوم ځای کې راغلی وي چې ابن عربی رحمه الله به د خره نه غورځېږي او پښه به یې ماتېږي دا به د قرآن په کوم ځای کې وي نو وایي ما په سورت فاتحه کې بیا دا مسله پیدا دا زما د خره نه د غورځېدو واقعه او د پښې د ماتېدو واقعه په سورت فاتحه کې ذکر شوې. نو جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهم الرجال غير متناهي علوم في القرآن الكريم او د ډېرې زمانې نه په قرآن کریم باندې د تفاسیر لیکل شروع شوي دي. د ځمکې په سر اولنی تفسیر چې د قرآن کریم لیکلی شوی تفسیري تفسیر نو ابو عبیده معمر ابن مصباح هغه یو تفسیر لیکلی دی د تفسیر نوم یې دی اعجاز القرآن. دا د ځمکې په مخ اولنی تفسیر دی اعجاز القرآن. په دې کې د قرآن یو څو علوم ذکر کړي دي. ابو عبیده معمر ابن مصباح دا تفسیر لیکلی دی د تفسیر نوم یې دی اعجاز القرآن. امام غزالی رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی دا غي تفسیر نوم یې دی یاقوت التاویل فی اسرار التنزیل په 1500 جلدونو کې دی. ابن عربی رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی دا غي تفسیر نوم یې دی حدائق ذات بهجه دا په 0 جلدونو کې دی. 15 جلد یوازې په بسم الله او 6 جلد په الحمدلله ولکوالین 6 جلد په الحمدلله تعالی. تفسیر علایی دا یو تفسیر دی په 0 جلدونو کې لیکلی دی. علامه قرطبی رحمه الله په 10 جلدونو کې یو تفسیر لیکلی دی خالص احکام فقه راجم او د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې د قرآن او د حدیثو نه 2 کروڑه و 1000 مسائل راایستلي 2 کروڑه و 1000 مسائل. نور ټول ائمه 1 کروڑ مسائل د قرآن نه راایستلي د قرآن نه معلومه کړي او امام ابو حنیفه رحمه الله یوازې 2 کروڑه و 1000 مسائل وې د قرآن نه معلومه کړي. نو قرآن کې غیر متناهي علوم نو یو اعجاز یو دلیل د اعجاز لپاره باعتبار العلم باعتبار القانون بل دلیل د اعجاز باعتبار القانون. په قرآن کریم کې داسې قوانین دي چې د ماضي د حال او د استقبال د 3 وړو مشکلات پکې حل کړي. ماضي کې چې کوم انسانان تیر شوي دي حال کې چې کوم انسانان موجود دي استقبال کې چې کوم انسانان راځي تر قیامت پورې د ټول انسانانو مشکلات د قرآن باندې حل کړي. نور په دنیا کې داسې یو قانون نشته چې د ماضي حال او استقبال د 3 وړو زمانو مشکلات پرې حل شي. دا دیموکراسي د وخت په وخت بدلېږي. پارلمان ورته کېنولی دی کله میاشت یو قانون جوړوي بیا بله میاشت هغه قانون ختموي بل قانون جوړوي. نو داسې قانون نشته چې تر قیامته پورې د ټولو انسانانو مشکلات پرې حل شي. قرآن کریم د الله داسې یو قانون دی چې تر قیامته پورې د ټولو انسانانو ټول مشکلات پرې حل شي. نو بل دلیل د اعجاز لپاره باعتبار القانون دی.
بل دلیل د اعجاز لپاره به اعتبار التاثیر دی غیر متناهی دلایل د اعجاز د قران کریم لپاره دي نو زمون په مباحث کې تمهیدا یو مبحث شو هغه اعجاز د قران کریم دا د رسول الله صلی الله